بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دو فرمایي چې یا رسول الله دا ازواج مطهرات بار ګرځي خزو د پکار دادا چې دا پرده شروع کی مونږ دا نشو برداشت کولای دي منافقین ګوري مشرکین ګوري پرده حکم نه ورغله حضرت عمر رضی الله تعالی رای دا و چې یا رسول الله ازواج مطهرات ستا چې کمی لونه دي ستا کور اهل بیت دي دا پرده شروع کی بار 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 الله رب عزت ایتونه نازل اور حکم دارالو من جلابی بهن اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ازواج مطهرات ته لونو ته دوه چې دې کله کور نو وځي دې بخمه پرده کی پردې حکم دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ درای وجه نه راغلی د ډېر آیاتونه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ درای وجه نشي دیو جنا کم مقام و مرتبه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته حاصله د صحابه کرامو کې ځکه د صحابه کرامو کې په دویم نمبر باندې اور الله په نسبت مقام و مرتبه صدا تاسو کدی ته وګورئ حضرت ابراهیم علیه السلام ورته واچولې شو الله رب العزت برای راست ورته خطاب وکړو یا نار کونی بردا و سلاما ای ورا په دې ابراهیم علیه السلام باندې یخشا سلامتیا ولا وګرځيګا اور که حضرت عمر رضی الله عنه ته وګورئ دا مخلوق د الله رب عزت حضرت عمر رضی الله عنه ته تابع ګرځولې دي درېنیل ولا واقعیت او پته ده چې هر کالی هغه کې به د هغه علاقې یو کلی جینې هغه به سنگار وکړې شو چې هغه ته واچول شو او به برقرار وي او چې دینه کولې او به کمی ده جادو او د سحر اثر حضرت عمر رضی الله عنه ته سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه یو لیټر ولیکلو چې خلک روان دي دلته نه مصر نه ولی چې درېنیل او به کمی دو باندې ده وای خلکو ته ویا چې وځي بنا دلته نه اور خبردار چې جینې دیتا واچي دا چې کمو دا ټول د جهالت اور د کفر رسم او رواج او چې اسلام راغلو هغه سبګي چې سم الله کم الله او د الله رسول ویلي یو خطي ولېګلو درې نیل په نوم باندې او لیکلي ورته سو چې ای درې نیل زه د زمکه مخ باندې د الله او د الله رسول خلیفہ عمر بن خطاب يم اور کچره د الله په امر چلےږي خو چلےګا اور کالا د امر باندې نه چلی موسی ته هیڅ پروا نشته دي او بیا دا ورته وی سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چې دا ریکا اور دا ټوکړه به یوسي اور دا د دریای نیل کې واچوا دریای نیل کې شپې خط اچي خط نه ریکا ولی یو خط وی غیزتمن سړی ته لیکل کیږي او چې د یو رف کاغذ مې لیکل کیږي د ځان نخکته سړی ته لیکل کیږي هغه چې کله د کاغذ ټوکړې د رینیل کې واچوله سحر چې راپاسې دلو 16 غز اوبه زیاتې شي نهرونه خبره مانی ولې د الله خبره مانی بیا مدینه منوره کې لا وروته لا واغې ورته وی چې د غر نه روزي ارس سوځي یو صحابي په منډه باندې رال ورته ای امیر المؤمنین فلانکی غر نه لا وروته لیدا علاقہ د سوځي حضرت عمر رضی الله عنه برای راست مسجد نبوي ته لاړو چوئی کتلو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی موز باندې ولاړ دی ورته کیناستو چې کله موز وکړته یې تمیم داری لاړ بشي فلانکی غرنا ور وتل دی هغه ور واپس کا ځکه موږ چې مسجد ولا جوړ شي صحابه کرام وبدا کتلو چې مسجد سره چا زیات تعلق دی چې چا مسجد سره زیات تعلق هغه ته به امارت حواله کولو هغه ته به ذمہ داریانه حواله کولې مونږه معاشري کې ګرځو چا سره پیسې ډیره د هغه ته ذمہ داریانه حواله کا ها مشر جوړ کا اب ایم پی مې نه جوړیږي ولې مال ور سره ډیر د خلک پاخلي د خلکو ایمانونو سعودي بږي دې ته نه ګورو چې دې کردار دی سیکل باندې کم مولا ګرځي هغه مشر نه جوړو او چې کم پراډو کې ګرځي شرابي کبابي غزان ته مشر جوړو ځکه خو تباہي وګڼه ځکه موږ چې په کردار باندې ځان جوړ کا کردار گفتار کریکٹر ستا اعمال ستا اخلاق ستا د عبادت د خلکو باندې راجو کی پیسو راج لګوي ٹھیک ده کنه چې مالدار وي ټول د جیجی کی چې غریب شي به سره څوک ته پوس لګي لاس کې عہده وي بیا ټول جیجی او چې عہده لړ شي به څوک امړي پتا ته نه زی نه سې کو کنه کو د تمیم داری رضی الله عنه چې لاړ شه هغه روایت کې راغلی چې حضرت تمیم داری رضی الله عنه چې کله الله تعالی الله سره اشاره کوله چې واپس شه واپس چې کم غار نه وروتلی هغه غار ته دنه کبي یو کانه راوصل په غي باندې کې خو نه پوری مدینه منوره کې بیا الله ونه درغلی
دا خبره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي په ذریعہ سره په ور باندې دا خبره مانی خپل نه اور جمعه موس کې خطبه ته ولاړ دی لاس کې عصا ور سره ده یا ساریه الجبل یا ساریه الجبل یا ساریه الجبل درې زری دا आवाज خطبه دوران کې کله جمع وشو صحابه کرامو ته پوسو کو اے امیر المؤمنین حضرت ساریه رضی الله عنه ولي आवाजونه کوي څه چل دی وی خطبه دوران کې الله پاک را باندې کشف وکړو چې هغه معاذ کم محاذ باندې jihad تلیګل دي کافرانو ورسره حمله کوله نو ورته आवाज وکړو چې اے ساریه رضی الله عنه د غر ته په خیال وکړه د غر طرف ته لک فوج ولېګا دلته نظر به حمله ونشي صحابه کرامو تاریخ نوٹ کو چې په دې ورځ باندې حضرت عمر رضی الله عنه د आवाज لګولې دي حضرت ساریه چې کله جنگ وګټلو واپس رالو صحابه کرامو نه تاسو کو چې ای ساریه د فلانکی په جمعې ورځ باندې دی وخت کې تا आवाज اوریدلې دي و یاو بالکل د لشکر امیر دی و ما د حضرت عمر رضی الله عنه आवाज راغلو چې ای ساریه د غرد خیال وساته غر طرف نه باندې حمله کیږي و ما لشکر ال تولی غلو غر طرف نه کوم کافرانو مونږ باندې حمله کول الله پاک زموږ حفاظت کړي جنگ مګټلې دي دا आवाज د مدینه منورینا هغه په زرګاو میل لري باندې دا आवाज چاره سولې دي نن ما سره وایرلس دی موبایل دی فون دی سوشل میډیا دا نیټ دی هغه زمانه کې دا شیزونه نو دا आवाज هوا رسولې دي الله رب عزت هوا په ذریعہ سره دا هواګانې دا د حضرت عمر تابع وي